د جماعت اسلامي د نننې پریس کانفرنس چې کوم دی دا په دې حلقه کې د رمضان پیکیج د تقسیمولو حوالې سره دی. د دې رمضان پیکیج حوالې سره تقریبا په دې حلقه PK 55 کې 1000 کسانو ته 10,000 روپۍ ورکول دي. دغه 1000 کسان مستحق اوس د څنګه په دې 4 لک آبادۍ کې معلومول دي. د دې د طریقې کار حوالې سره زموږ د نننې پریس کانفرنس دی. د حکومت د طرف نه چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی په هغې کې لیټر نمبر 819 چې کوم دی ډیپټي کمشنر لیټر کړی دی. په هغې کې اسسټنټ کمشنر د کمیټې چیرمین دی، ورسره تحصیلدار، د سوشل ویلفیر یو نماینده او ورسره د ویلیج کونسل سیکرټري په دغه کمیټې کې چولی شوي دي. د 1200 کسانو تعین شوی دی. دغه لیست مونږ روباسلی دی. دغه لیست کې چې کله مونږ فکر وکړو نو دغه لیست لږ زوړ دی. په دې کې بعضې کسان چې کوم دي هغه وپات شوي دي، خو چې څومره مونږ نومونه وکتل نو دغه نومونه مونږ ته لګي چې دغه مستحق دي. او په کار دا ده چې کومه کمیټي مقرر شوې ده نو دغه کمیټي دي دغه مزید دغه نومونو جانچ پړتال وکړي. که بعضې نیم پکې مستحق نه یا پکې څوک وپات شوي نو دغه نومونه د کټ شي، ځکه چې دا 1200 نومونه دي او په دې 1200 نومونو کې 1000 کسانو ته دا پیکیج ورکول دي. نو 1000 به په دې کې ضرور چې کم دي نو هغه مستحق راشي. خو چې کوم موجوده 10 ورځې مخکې د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو کومه سلسله شروع کړه د رمضان پیکیج حوالې سره، او هغوی دا وایي چې د 200,000 روپو نه د چا مدن کم دی نو خپل شناختی کارت راوړی او هغه لیسټونه تیار شوي دي او هغه لیسټونه اوس کوي او هغه چې کوم د حکومت د طرف نه کومه سروې شوې ده او زاړه د مستحقو نومونه موجود دي دغه نومونه هغوی ختمول غواړي. نو دې حوالې سره مونږ دا وایو چې کوم دا 1200 کسان دي په دغه کې د 1000 کسانو باقاعده تعین وشي او باقاعده همدغه کسانو له دا زکات ورکړی شي او دا زکات یا رمضان پیکیج چې کوم دی دا د سیاسي یا د سیاست په ذریعه او یا په خپل سیاسي ورکرانو کې نه تقسیمیږي. تر کومې پورې چې د 27,000 روپو خبره ده نو دا خو په 4 لک کسانو کې ته د 27,000 روپو نه کمه مدن والا کسان ګوري نو دا خو به زما د اندازې مطابق د 50,000 نه سیوا خلک مستحق روزي. اوس دا زکات چې کوم دي دا 1000 له ورکول دي نو په دې کې بلا کونډې دي، بلا شي یتیمانان ماشومان دي، بلا معذوره دي، پکې بلا پکې داسې دي چې هغه د ډېر عمر دي، د کار روزګار خلک نه دی او هغوی چې کوم دي نو د هغوی د ځوان د ګټلو د ګټې وټې هم څوک نشته. نو د دغې وجې دغه مستحق مونږ دی کې وکتل دا ډېر مونږ ته ولګېده چې ښه د مستحقو خلکو لیست شوی دی. بېشکه چې دا لیست هم د پاکستان تحریک انصاف زوړ حکومت کې د هغې د ورکرانو په ذریعه باندې شوی و، خو دغه زکات یې خلکو له ورکړل شوی. مونږ ته ښکاري چې غریبانان دي، خو دا اوس چې کوم دي کوم لیسټینګ کوي یا چې کوم کړی دی یا چې کوم طریقې کار اپناو کړی دی چې بهی د چا د 20,000 روپو نه کمه مدن دی مونږ له راوړی او دا زوړ لیست مونږ نه منو نو دغه طریقې کار انتهایی ناجایز او غلط دی. نو دې حوالې سره جماعت اسلامي خپل باقاعده نن پریس کانفرنس کوي او مونږ مکمل طور دا اعاده ده چې کوم ځای کې مونږ ته لګي چې عوامو سره ظلم زیاتی کیږي یا د چا حق تلفي کیږي یا غلط کار کیږي نو هغې حوالې سره مونږ خپل احتجاج به هم ریکارډ کوو او د اپوزیشن کردار به هم ادا کوو. مونږ حکومت ته باقاعده طور دا وایو چې کوم دا لیست موجود دی او کوم طریقې کار واضح شوی دی په دې لیست او په دې طریقې کار باندې مونږ د اعتماد اظهار کوو. عمده کسان چې کوم دي دې کې د 1200 کسانو کې دي دغه 1000 کسانو نمونه فاینل شي او دی له دا ورکړي شي او په دې کې د سیاسي مداخلت مکمل طور بند کړي شي. دا خو د زکات خبره ده، د روجې معامله ده، غربت دی، ملک کې مهنګایي ده. نو په کار دا دی چې دې حوالې سره ډېر زیات د سنجیدګۍ اظهار وشي او د سنجیدګۍ په سنجیده طریقې سره د دغې پیسو فراهمي دغې غریبانانو ته وشي. نو جماعت اسلامي به دې کې خپل مکمل طور دا خبره کوي چې کوچرې دا نمونه دا لیست بدلیږي او سیاست په ذریعه د خپل سیاسي ورکر ته دغه زکات ورکولی کیږي نو په دغې باندې به جماعت اسلامي بھرپور احتجاج کوي. په تیر رمضان کې هم چې کوم د وړو تقسیم کارو چې د هر واده کړي جوړې په نوم باندې 50 کیلو وړه حکومت تقسیمول هغه مونږ وکتل چې هغې کې چاته 10 کیلو ورکړي شوي دي، چاته 20 کیلو ورکړي شوي وو او هغه تقسیمي کار هم ټیک نه شوی او دا ځل بیا چې کوم دی نو کو د رمضان پیکیج دا حکومت سره لږ ډېر د عوامو سره څه همدردي کوي نو هغه بیا مونږ ته لګي چې د کرپشن شکار کیږي او هغه په خپل سیاسي ورکرانو باندې تقسیمولی کیږي. نو مونږ دا ځل به مونږ چپ نه کینو، احتجاج به کوو. زه د رستم چې کوم چیرمین دی مولانا مبارک احمد صاحب ته هم دا گزارش کوم چې خپل حوالې سره خپل مکمل طور
د اختیاراتو استعمال وکړي او د حوالې سره خپل مکمل کردار ادا کړي چې کم غریبانان دي، کونډې دي، یتیمانان دي، معذوره دي یا ډېر زیات بوډاګان دي او هغې ته په دې روژه کې د خوراک او د ضروریاتو ډېر زیات مسله ده، نو پکار دی چې هغې ته دا 10,000 روپۍ ښه منظم طریقې سره ورسېدي شي. دا چې کومه کمیټي جوړه شوې ده د تحصیلدار، د ویلیج کونسل د سیکرټري او د اډیشنل اسسټنټ کمشنر د دې چې کومه کمیټي جوړه شوې ده، موږ په دې باندې مکمل د اعتماد اظهار کوو. دا سرکاري خلک دی، دا د سیاست نه بالاتر دي او موږ دا ګڼو چې دوی به عوامو ته د خپل حق په صحیح طریقې سره ورسوي. جزاک الله خیر.